أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. دا سورة حجرات آیات اتم نمو او لسم دی. پدی کی رب کائنات مسلمانانو د دوو ډلو بیان کړی دی. کچیر یو دوی ډلې په خپل افس کې سره وجنګیږي او درېمه او ډله چې راسي د دې دواړه دې واوري چې کم یو پر حق و د هغه دې مدد وکړي، چې کم یو نه حق و د هغه دې د هغه ظلم سره بند کړي. لکه نن سبا زموږ په دغه موجوده ګلستان کې د شمسوزي او د سیګۍ سره جنگ دی. آیا د یوې خوا سم د الله اکبر نارې د بل سم د الله اکبر دي، او کم خلق چې مشران دي نه دي معلوم، هغه خلکو ته معلومیږي چې هغه دا خلک یې راپورته کړي دي. لکه عبدالحبیب صاحب، عبدالحبیب دی که عبدالحسیب صاحب، او حاجي عبدالرؤوف سیګی او محمد عمر ترین. دا اوس دواړه د هغه خاصه خلک سره جنګي، د مځکې دپاره یو بل کافران بولي، یو بل مرتدین بولي. چې کم څوک پر چا فتوا لګي د کفر که هغه وخوټي دي که نه، هغه په خپله کافر دی. دا کفر دی نه دی چې هغه داسې او په ډول او ډمامه راځي. که دې در خولې یې کوچنۍ خبره وایستله د الله د قرآن خلاف، چې مسلمان ته ته په کافر ووایه، هغه کافر نو ته په خپله کافر. و دا مې نن پر فیسبوک کتل، یو سړی دی بل سړی نیولی دی، وایي اوه ستا څه وکړم، زه ستا خدای یم. هغه وایي زه ستا، هغه وایي اوه ته زما خدای یم. و دغه رقم ناجایزې دغه دواړه که حجان دي، هغه هم د مسجد په اول صف کې ناست دی، ولاړ لمونځ کوي الله اکبر، او بل هم د مسجد په اول صف کې ولاړ الله اکبر، دواړه حجان دي. دا باید چې دا څه وکړي، د الله او قرآن مخ ته کښېږدي او غور وکړي، یو دی سړي ته اختیار ورکړي چې هغه د الله په قرآن پوهي، حق و باطل بیانولی سي، د چا لیاز نه ساتي. دغه ګلستان هغه د ظلم ډک چې موږ وینو، هغه کم چې زموږ دي مشران دي، هغه لیوان جوړ سوي دي. هغه زما او ستا په عزت کې نه دي، زما او ستا د مندو په ژړا کې نه دي، زما او ستا د خوندو په ژړا کې نه دي. هغه خپل نوم لوړوي. د دواړو خواصه ځان مسلمانان بولي. الله وایي وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. الله زما د قرآن انکار نه کوي مګر هغه کافران خلک. الله وایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. الله څوک چې زما په نازل شوي کتاب فیصله دا کافر دی. نو زما ورونو دلته د الله قرآن مخ ته مې پروت دی، پاره شپږویشتمه ده، سورت چې دی یو کم پنځوس دی، آیات نمو او لسم دی. آیا دا زموږ مشران څه سلو؟ هغه چې کم د چمن محمد یوسف صاحب، دغه نورالدین آغا، دغه زموږ پر ضلع چې راغلی مولانا فخرالرحمن صاحب، دا رقم محمد خان شیرانی صاحب، محمود خان اچکزی، دا نوری
بلاوې چیرې تللي دي چې دا خلک سره کښېنوي او یو داسې عالم راولي چې هغه د الله په قرآن پوه د الله د قرآن په مطابق فیصله وکړي. دا آیات مې مخ ته پروت دی، دا مې وایي. افسوس پر دې دی چې موږ صرف برای نام مسلمانان یو، تر خولې پورې مې اسلام دی، د الله په قرآن مې ایمان نه دی. الله وایي وإن طائفتان که چیرې دوې ډلې من المؤمنین او د مسلمانانو نه دوی څه وکړي؟ الله که چیرې یو دوې ډلې او د مؤمنانو په خپل آپس کې سره وجنګېږي نو د دوی په مابین کې صلح وکړي. که چیرې په دې دوو ډلو کې یوه زیاتی کوي، ظالم دی، د بل پر مځکو قبضې لګولي دي یا یې مځکه او خرڅه کړې ده، برته مثال هغه نور کوي او ظلم کوي، دواړه الله دوه غوږونه مې درکړي دي او دوې لارې مې پیدا کړي د حق او د باطل، یو زبان مې درکړی دی، یوه خوله، یو کتاب په دا قرآن باندې چې دا اوس هر هغه کس مسلمان ځان ته وایي چې څه نه څه د الله په قرآن پوهي، هغه ته اختیار وکړي دا فیصله د لسو منټو کار چې دا به حل کېږي. الله که د دوو مؤمنانو خلکو د مسلمانانو سره جنګلو، یوه پر دا بله باندې او زیاتی کوي، نو تاسو د هغه چا سره جنګ وکړئ کوم څوک چې زیاتی کوي، که هغه سیګی ظالم وي، دا بله ډله چې هغه او دریمان دي هغه د دغه خلک لاس نیوانګه وکړي. که به چیرې شمسوزیان پر حق وي پر باطل وي، خلک یې هغه تر لاس ونیسي. ولې؟ دا د الله حکم دی، تر هغه ساعت پورې چې دی د الله فیصلې ته غاړه ږدي. که چیرې دا دواړو او رجوع وکړه و حق ته غاړه کښېښوه، د رب او کتاب ته غاړه کښېښوله، نو الله دغه درېیمه ډله دي د هغه د دوی په مابین کې په انصاف سره فیصله وکړي، په پوره انصاف سره. الله نه خوښي هغه څوک چې هغه الله پاک هغه خلک خوښوي چې هغه انصافدار وي، هغه نه خوښوي چې هغه بېایمانان وي، یا د ترینانو خوا نیسي یا د شمسوزیانو خوا نیسي. دا سړی بېایمانه دی، هغه سړی د فیصله ور وکړي چې هغه د دواړو یو لاس ګڼي بل لاس ګڼي، دغه مسلمان پښتون دی دا فیصله ور وکړي. الله انما المؤمنون، بېشکه دغه مؤمنان چې دي مسلمانان چې اخوتون دا په افس کې سره اورونه دي، په اصلحو نو تاسو روغ ور وکړئ بین اخویکم، په مابین کې د خپلو اورونو. شمشوزی زموږ ورور دی، سیګی هم زموږ ورور دی. الله واتقوا الله، وویرئ د الله نه، لعلکم شاید تاسو ترحمون پر تاسو راوځي. اوس یو هلته څه کې دغه کم چې نور خلک دي هغه دي شمسوزیانې وتښتول، هغه بیا وایي هغه دي سیګانې وتښتول. دا خبرو د پیغورو د وجې څخه او د مسخرو د وجې یو تر بله او مسخرې سره کوي. الله وایي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا یسخر قوم، مسخرې مه سره کوئ په یو قوم باندې چې زه تر تا زورور یم، غیرتمن یم، او سیګی وایي زه غیرتمن یم. دلته بعضې خلک کښېني هغه دا خبرې ورته وکړي، وایي په موږ کې سیګی چې و هغه کمزوري کوم موږ بلئ، اوس هغه دي او غاړې ته او مشین واچوئ، دا غیرتمن کوس، دا تا خطا باسي، ستا مور در بوروي، ماینه در کونډوي، لور در جړوي او مژور در جړوي. الله لا یسخر قوم، مسخرې دې نه کوي قوم من قوم، یو قوم پر بل قوم باندې. عسى ممکنه ده ان یکونو چې وي دي خیر بهتره منهم او لدینا، الله بهتره دا قوم پر هغه بي په اعمالو په ذریعه سره، د اسلام په اعتبار سره او د عمل په اعتبار سره. الله ولا نساء من نساء، ندي او زناني او په زنانو باندې مسخرې کوي.
الله دا مکوي آسا یکن خیر منون دا شذا بتر در داغ شذا بهتر وي ولا تلمزوا انفسكم عیبونه ملګو یو تر بله ولا تنابزوا او ما یو تر بله سره رابول بالالقاب په هغه لقبو چې دا شپږن دی اوله دا سگ دی سپی دی دا لقبونه پرېږدي بئس الاسم ډېر بد دي دا نومونه بئس ډېر بد الاسم او نومونه الفسوق او د نافرمانۍ دا د نافرمانۍ نوم دي ستا پر ما او د شپږن نوم یږدې او زه پر تا باندې د سگ نوم یږدم دا ډېر بد نومونه دي الله وایي بعد الایمان فس د ایمان د راوړلو ځان ته مسلمان وایې ځان ته پښتون وایې او ته د خپلې ورور وژنې خور جړوې مور جړې الله وایي ومن لم یتب هغه څوک چې توبه نه وکړه فاولئک هم الظالمون الله دا خلک ظالمان دي او نافرمان دي د الله د دینه لرې خلک دي باید چې دغه د شمسوزو او د سیګان په باره کې هغه سړی رامخته شي چې هغه د الله په دې کتاب پوهي او دواړو ته ووایي چې ته آمنت بالله و ملائکته و کتبه ته منئ د الله کتاب منئ وایي نو په هغه کې د دواړو واوري که سیګی دي که شمسوزی دي هغه عالم چې هغه د الله نه ویریږي مسلک پرسته نه وي او د خلکو هغه مولا چې غیرتمن وي په خپل لاس باندې محنت کړي د خپل کور پالنه کوي په هغه مولا دې نه کوي چې هغه د جمهوریت چټوي یا د مسجد مزدوري په پیسو لمونځونه کوي په دا ملا دې نه کوي په هغه ملا دې فیصله وکړي چې هغه د الله په قرآن پوهي د الله قرآن ته غاړېږي د الله په قرآن ایمان که دغه شمسوزیان دغه سیګیان د الله پر قرآن ایمان دا فیصله په 10 منټه کې کېږي که څوک زما دا بیان اوري هغه دې ناراضه کېږي نه که مسلمانان یاست او د خولې مسلمانان نه یاست او د زړه په خوله مې اقرار کړی چې دا د الله کتاب دی په زړه مې تصدیق کړي په عمل باندې ثابته کړي دواړه قومونه دي غاړه ورته کښېږدي د الله قرآن او د 10 منټو خبره ده پر هغه رب مې د قسم چې زما روح د هغه په لاس کې ده چې دغه زما رقم انسان ته دا واک ورکړي زه به انشاءالله تعالی په 10 منټ کې خلاصوم شرط دا دی که دوی دواړه د الله په قرآن باندې ایمان وي او پر دې ایمان راوړی وي د خولې ایمان نه وي و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین